په لغمان کې د صدپاسه 201 میلیونه افغانۍ په ارزښت د کلي بیارغ پراختیا وزارت د بیلابیلو برنامو پر مټ د پیلیدونکو بشپړ شویو پروژو پرانسته. نن د یاد وزارت د وزیر انجینر نصیر احمد درانی د لغمان والي عبدالجبار نعیمي او د ولایتي ادارې د یو شمېر چارواکو له لوري وشوه. په دغه پروژو کې یوه هم د 150 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ترمیم او ګمارنې MCG د برنامې پروژه ده چې په قرغۍ ولسوالۍ مرکز کې به په مجموعي توګه 293 شوراګانو لاري چې 199 په مرکز او 490 په قرغۍ ولسوالۍ کې دي پلي شي چې دغه برنامې موخه په تیرو 1400 کلونو کې د تطبیق شوي پروژو ترمیمات دي. دغه برنامې په تطبیق سره به 18459 تنو ته د کار زمینه برابر شي. همدارنګه د نږدې 80 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون د برنامې لارې د لغمان ولایت د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې 14 بیلابیلې ټولګټې پروژې چې استنادي دیوالونه، څاګانې، پیاده روونه، جرګه هال او سړکونه پکې شامل د چارو تر بشپړېدو وروسته نن د کلوبیارانو پراختیا وزیر او د لغمان والي په لاسونو ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا یادونه چې د یادو پروژو په لګښت کې 10 سلنه یې د ولسونو ونډه ده. بل لور ته د 20 میلیونه 114 او 226 افغانۍ په لګښت د انکشاف وزارت د تحکیم ثبات برنامې لارې د 15 استنادي دیوالونو د یو سربند کار هم پیل شو. دغه استنادي دیوالونه د زیارت د غونډې اوله برخه، د غونډې دویمه برخه، ترګړي او مسکوري په سیمو کې د 814 مترو په اوږدوالي د علي شنګ د سیند د تخریباتو د مخنیوي په موخه جوړیږي چې 14 متره د سربند جوړېدل هم پکې شامل دي چې په جوړېدو سره به یې په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه، زرګونه استوګنځي کورونه او د زیارت پل د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې چې د ولایت د ملکي او نظامي ادارې رهبرۍ، ولایتي شورا استازو او د لغمان ولایت د 15 ولسوالیو قومي مشرانو، ځوانانو او د مدني ټولنو استازو هم ګډون درلود. لغمان والي عبدالجبار نعیمي د خپل وینا پر مهال ویل چې په دې ولایت کې د پرمختیايي پروژو د تطبیق په برخه کې هیڅ نوع ستونزه شتون نه لري او زموږ هیله د سکتوري وزارتونو او په ځانګړي توګه د کلي بیارغ پراختیا وزارت څخه هم دا ده چې دلته د بیکارۍ د کچې د راټیټولو او نورو اړوند برخو کې خپل همکاري د لغمان له ولسونو دریغ نه کړي ځکه چې یاد وزارت پراخ امکانات په واک کې لري. په دغه غونډه کې سربیره پر نور ویناوالو د کلي بیارغ پراختیا وزیر انجینر نصیر احمد درانی بیا د خپل خبرو پر مهال ویل چې لغمان ولایت سره د خاص مینې او خلوص درلودو له امله سکل هم په زیات شمیر پروژې تطبیق کړي دي. ښاغلی درانی ژمن شو چې د ولایتي ادارې ورسپارل شوي وړاندیزونو ته به هم چې لغمان شموله ټولګټې پروژې پکې شاملې دي د خپلو امکاناتو په نظر کې نیولو سره ځانګړې توجه وکړي.